نوموړی خبریال او د رستم پریس کلب جنرال سکرټري د عزیر نعماني لخوا د سوشل میډیا د مثبت استعمال حوالې سره آګاهي سیمینار لړۍ دوامداره ده. د تحصیلي رستم په مختلف تعلیمي ادارو کې د سوشل میډیا په صحیح استعمال خصوصي کلاسونه اخیستل کیږي. همدغه رنګ تیره ورځ د اربټ ګروپ اف سکول اینډ کالج رستم کیمپس کې د یو آګاهي سیشن تابیا شوی وه چې پکې خبریال عزیر نعماني د کالج طالب علمانو ته د سوشل میډیا د غلط استعمال نه کولو حوالې سره خصوصي وینا وکړه. د زیاته کړه چې ځوانان دې د دروغو او ګمراه کن مواد شیر کولو او د انلاین گیمونو نه ډډه وکړي ځکه چې دې کې بېعزتي، رسوایي او نقصان دی. دې کې چا هم ګټه نه ده موندلې. د اربټ کالج طالب علمانو د آګاهي سیمینار حوالې سره خپل تاثرات رستم نیوز ته صدارنګ بیان کړل. زما نوم عبدالصمد دی، د لنډي کلي سره تعلق ساتم. د پلار نوم مې افسرخان دی. نن زمونږ اوربټ کالج ته عزیر نعماني صاحب راغلی او موږ سره په سوشل میډیا باندې خبرې کولې. دې حوالې سره موږ سره یو ټاپک شیر کړو. ټاپک داسې و چې لکه دا خلک چې کم دی صحیح دغه باندې پوه نه دي، صحیح میډیا باندې پوه نه دي، غلط پوسټونه شیر کوي، غلطې خبرې شیر کوي، صحیح بنیاد ولا هغې نه ګوري چې لکه دې مین بنیاد څه دی. د صحیح خبرو نه موږ خبر شو چې داسې کارونه راشي هغې باندې موږ نه یو پوه، هغې باندې موږ ته ډېرې غټې مسلې راغېږي. او انلاین گیمونو سره موږ سره ټاپک راکړو چې انلاین گیمونه څنګه کیږي. دې باندې ډېر ځوانان تباه شول. د دې نه د نورو خلکو فیملی ته هم داسې دغه رسېدي شي، د هغې خانداني هم تباهي ده، د هغې په خپله هم تباهي ده چې لحاظه داسې کار دې کوي چې دغه گیمونه نه سیډ وکړي، دغه گیمونه دې نه کوي او د دغه گیمونو د وجې ځان له خپل څه سپورټس والا دغه شروع کړي چې ځان له څه کار روزګار کوي. دغه گیمونه غلط دي چې لکه انلاین گیمونه دې نه کوي. ډس انفارمیشن او ډس انفارمیشن باره کې موږ ته هغه دغه وکړو، پیک نیوز باره کې چې موږ هغه زده کړو. انشاءالله تعالی موږ به پیک نیوز چې څو موږ دغه بنیاد ته نه یو رسېدلي چې کوم نیوز موږ ته لکه په فیسبوک او په واتساپ راغی د هغې موږ بنیاد ته نه یو رسېدلي، موږ یې تپوس نه دی کړی، نو موږ نه دي پکار چې موږ هغه نیوز شیر کړو. موږ له هغه نیوز شیر کول نه دي پکار. د سیمینار په اخر کې د اربټ ګروپ اف سکول اینډ کالج رستم کیمپس پرنسپل د خبریال عزیر نعماني شکریا ادا کړه او هغه ته یې سرټیفیکیټ هم ورکړو. د کیمرې ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز، مردان.